محترم مسلمانانو، نن بهترین وظیفه د ان شاء الله دا وظیفه تاسو وکئ. د اختر په درېمه ورځ وکئ، په څلورمه وکئ، صحیح شو. او یا داسې د زندګۍ معمول جوړ کئ څنګه چې زما په خپل زندګۍ کې الحمدلله دا وظیفه شامل ده. ما په خپل زندګۍ کې ډېر برکات لیدلی، په خپل سترګو مې لیدلی دي. دا وظیفه د هر قسم حاجت د فاره یقینا چې ډېره بهترینه ده. الحمدلله ما چې څه د فاره کړې ده، الله تعالی په زما حاجت پوره کړی دی. او صرف سل فریضه تاسو ته د اجازه در کوم ان شاء الله دا وظیفه تاسو سل واره کوئ. خو ټیمونه ته خیمه د دې بیل بیل وخت د قبولیت هغه وختونه تاسو ځان سره نوٹ کړئ. ان شاء الله چې تاسو جن کې به الله جل شانه تبدیلی راولي، رونق به پکې راولي، چمکار به پکې الله جل شانه پیدا کوي. لہذا دا وظیفه ان شاء الله تاسو خپل کوئ او ان شاء الله تاسو ته الله تعالی سکون درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی دغه مسافر له خوشحالي ورکړي. د افغانستان مسلمانان دي، د پاکستان دي، په انګلند کې دي، په برتانیه کې دي، په یو کې کې دي، دغه رنګ په امریکا کې دي، په هر ځای کې ژوند کوي، زمونږ وظایف ګوري اوري. الله جل شانه دې ورته ډېر مبارک ژوند ورکړي، د خوشحالو، د عزت، د راحت. دغه رنګ محترم مسلمانانو، دا وظیفه نن ډېره بهترینه وظیفه ده، د هر رنګ حاجت د فاره کار آمد ده. زما په زندګۍ کې الحمدلله په خپله شامله ده. زه چې کوم وختونو کې کومه هغه وختونه ته خیمه، تاسو هم ان شاء الله دغه وختونو کې سل کارته وای یا یو سل یو مرتبه تاسو ان شاء الله وای. محترم لومبنه وخت هغه د سحر د مانځه نفس چې تاسو سحر منځو کوي، د سحر مون نفس یو سل یو مرتبه الله الصمد الله الصمد الله الصمد، د سحر مون نفس یو سل یو مرتبه. او دغه رنګ د ماخام د مون نفس یو سل یو مرتبه الله الصمد الله الصمد الله الصمد. دغه رنګ په عشق او په محبت کې به وایه څنګه چې د لیلا په عشق کې مجنون لیونه شوی او د لیلا دیوالونه به هم خولول. چې تاسو کو وته وی لیلا سمې دومره محبت ته چې د هغې د کوسو سره، د هغې د سپو سره مې هم محبت ته. لهدا د الله تعالی الله نوم د الله تعالی خپل ذاتی نوم دی او صمد صفتی نوم دی. لهذا دا وظیفه ان شاء الله د ذاتی او د صفتی نوم د رب العالمین د دې وظیفه تاسو دا شروع کړئ. سحر مون نفس او ماخام مون نفس یو سل یو مرتبه په ترتیب سره روزانه دا کوئ. ها ناغه فکه مکه خیر دی، کو چرته نه قضا شي نو خیر دی، خو روزانه دی ترتیب سره ان شاء الله وای. کو د قرضونو د فاره وای، کو دغه رنګ هر حاجت د فاره وي، او کو څوک ختم کول غواړي کنه 1,50,000 فیره دی ختم وکي. یقینا دا ډېر برکتونوم دی او د دې د برکت به 1,50,000 چې تاسو کوي ان شاء الله د هغه ختمېدو سره به الله تعالی تاسو حاجتونه هم پوره کړی وي. ځکه حاجت روا سوکته الله، مشکل کشا سوکته الله. محترم او تاسو له سوک رزق راکړي الله، چې زموږ تاسو د الله تعالی فزات او صفات باندې یقین پیدا شي چې مالک د کل جهان د تمام پریشانو ختمولو والا ذات سوکته صرف د الله جل شانه ذات ته. الله جل شانه هم خوشاله او باد سات. الله تعالی دې وظیفه سره زموږ تاسو حاجتونه پوره کړي، هر ځای کې چې خوشاله او باد اوسئ، کامیاب او کامران الله تعالی لره. او الله جل شانه هم تمام مقاصد، تمام حاجتونه د زړه پوره کا. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دعاګانې کوئ، دعاګانې برته کو. د دعاګانو د قبولیت ورځ دی او تکبیر د هر مانځه نفس یو پیرا زنانه په سلو आवाज، نارینه په تیز आवाज الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله